ما به دی له ویل چې کم خلک د مدینې ریاست جوړوي اول دی ته وایه چې ماله دوای کنوت یو ځل واوروئ. دی پرویز خټک له مې ویلي دي، دی محمود خان له دې سپین چرګ له مې ویلي دي. ما ووایه یو دا عمران خان دی ووایي نه شي ویلی. دی وایي موږ به د مدینې ریاست جوړو. نه کېږي دوستانو، ویښ شئ. نه انقلاب راتله نه چا راوستی شه. انقلاب که راولو زه به راولم، ته به راولې، غریب عام ولس به راولي او د نواز شریف په قیادت کې به راځي انشاءالله. بله یوه لاره نشته دی. اوکې مولانا فضل الرحمن صاحب چې زموږ نه بهتر انسان په دې وم چې عالم دی، حافظ دی، قاری دی، زموږ نه زیات پارسا دی، زموږ نه زیات نیکوکار دی. موږ خو ډېر ګناهګار خلک یو، خو هغه هم چې د جمهوریت په لار یو ځای شوی نه په دې پوه دی چې څه مزل به د جمهور په لاره باندې کوو چې ته به موقع راځي شیله به لار ته ووایه به دا انشاءالله شریعت ته ځي که خیر. الله دې زموږ په ژوند باندې وکړي. تاسو وایي امین چې موږ یې ووینو، زموږ بچي خو به یې خود ویني چې موږ ته دې خدای وښیي. نو انشاءالله یو نه یو ورځ به راځي. ړومبی خو په پاکستان کې د مدینې د ریاست د جوړولو خلک راغلي وو چې وی چې د مدینې ریاست دله جوړو. په دې ملک کې به یو نظام انصافي، یو نظام قانون به وي، یو نظام تعلیم به وي، یو نظام صحت به وي. سم ولیدل؟ څه شته؟ 50 لکه کورونه، 1 کروڑ نوکرۍ، نوی پښتونخوا، نوی پاکستان، انقلاب، هیڅ شی هم نه، ټول دروغ و ګپو. چې موږ پرې پوه شو چې ګاډی ډک د مدینې د ریاست په نوم باندې او شیله مخه ورکه نو شمه سینما ته یې ودرولی او مخامخ لوچرتوب او کنجرتوب ته یې بوتله. نو موږ د هغې خلکو نه اقتدار په هره طریقه چې واخیسته عدم اعتماد هم پرې وکړو. ورک مو کړل د دې ملک نه، دا ملک مو د دله پاک کو. خو یو خبره یاده ساتئ، ورور مې دله په ابجدو کې ووی بیا هم چې مومن په یو موږي باندې یو ځل ډغره خوري، خو دا هغه خلک دي موږ چې کوم ځای کې نن ناست یو چې دی په یو موږي 2 ځله ډغره خوړلې ده، په درېیم ځل به پرې نه خورو انشاءالله که خیر. موږ ټول سره زما د الکي سره د موږ د نوخار ټولې پښتونخوا وی هم نہیں تو کون اور اب نہیں تو کب. او راځئ عمران خان راولو، نوی پاکستان جوړو، یو موقع عمران خان له ورکو. ورې که موقع څه وشول؟ ستاسو د ملک قرضې چې 15 کاله کې 27,000 ارب روپو ته رسېدلي وي، د ده له په کم 4 کاله کې 54,000 ته ورسولې. او غل نواز شریفو 54,000 ته قرضه ده ورسوله، یو په 2 ډبل کا او غل زرداري شه، قرضه 2 ډبل کا او غل وروسته ټول حاکمان شو. خلکو تاسو به کتلي دا غلا له خلکو یو ځای بل ځای چا واړه لکان ساتلي، چا زلمي ځوانان ساتلي، چا ولا څه نمونه ساتلي، چا څه ساتلي. دې د کافر بچي ولا ښځې ساتلي وي، جنکۍ ولا ساتلي وي. نن مې کته وایي د عمران خان زامنو په برطانیه کې ډېر لوی کاروبار روان که، ما دا د پاکستانیانو وینې زوي دي، د فراګوګي په لاس برطانیې ته ورسېدي. دا هغه خلک دي. نو دوستانو انشاءالله العزیز موږ د هغې ګندګۍ نه خلاص کړئ، خو په دې یو څیز ځان پوه کړئ، پاکستان په بدن کې، د پاکستان په وجود کې، د پاکستان په دې کپړی، په دې ساه کې، په دې پھیپړو کې دومره اکسیجن نه دی پاتې چې یو ځلې بیا د څوک دا وایي چې راځه یو ځلې بیا پکې چانس دله ورکو، دا ځل به دی وګورو. نه هغه شی نشته. یوه لاره ده، ملک بچ کول غواړي، پټرول ارزان غواړئ که نه غواړئ، ګیس ارزان غواړئ، بجلی ارزانه غواړئ، روزګار غواړئ، اوړه او ډوډۍ ارزانه غواړئ، تیل هم ارزان پکار دي، بچو له مو روزګار پکار دی، نوکرۍ پکار دي، پکار هم دي چې دا هم پکار دي. د دې هر یو څیز علاج یو دقه دی چې مهر به په زمري باندې لګي، مهر به د باچا ذوالفقار په نښه باندې لګي، مهر به د نواز شریف په نښه او په اختیار ولي به یې لګي. انشاءالله وعده در سره کوو چې څنګه مو د دوی خپې ماتې کړي دي داسې به د مهنګایۍ خپې ماته وکړي. زه به ځم اوس خوند دې راکړه ځم چې نورې خبرې در سره وکړم، خو بیا به راځم. طارق وایي چې بله جلسه به په کلي منځ کې کوو غټه، بیا به راځم بیان هم دلته راټولوم. خو دا قاري نیاز محمد صاحب چې کوم مطالبات وکړو په ځوانو سترګه په ټرانسفارمر باندې ما ټول علم ته اعلان کړی، دا خو زما حلقه نه وه، نه مې ته ووټ اخیستی وه، نه مې هغه وخت اراده وه چې زه به قومي اسمبلی ته ودرېږم. خو چې څوک راغلي دي ما تش لاس څوک نه دي لېږلي. دا طارق دا زما وړوکی ورور دی، چېرته دی؟ راشه دی خوا راشه که دا ما وړوکی ورور دی، دله ما ویلي دي د دې علاقې دې پله دې خوا راشه، د دې علاقې چې څومره خدمت وي په راسته یې کوه. زما 100% نه، زما 500% سپورټ د ده سره دی. دی به ستاسو تپوس کوي، ستاسو حال احوال به ما ته را رسوي. او یاد ساتئ څنګه چې مې د له دې ورور ووي
باچا صاحب ذوالفقار باچا چې زمونږ کور هم دلته دی، زمونږ حجره هم دلته ده، زمونږ دفتر هم دلته دی، مونږ د کیږو هم دلته، مونږ د خوب هم دلته پاسو. زما په حیات آباد کې او په اسلام آباد کې او په بل ځای کې مې کور نشته، کار پسې ځو واپس کور ته راځو. ماجرو له ووټ مه ورکوئ چې کوم خلک په اسلام آباد کې او په حیات آباد کې اوسېږي، په واو په ټکسلا کې اوسېږي، ووټونه ستاسو نه والي، حکومت په تاسو کوي، دغه خلک د ووټ اهلیت نه لري. او واده مې در سره کړې وه زما د مصري باندې خلکو، زما د میري خلکو، ما تاسو سره دې حلقې سره دا لوز کړی چې داسې امیدوار به دله ودروم د صوبې دپاره په دې حلقه چې ټول امیدواران داسې ودرې او په یو تله کې واچې زما امیدوار به د ټولو نه باندې وي انشاءالله. چې په کومه تله یې تلې وې تله د دین په تله، د اخلاقو، د مرتبې، د علم، د فوقیت، د نرتوب باچا داسې واحد امیدوار دی چې په مکالمه پوهیږي، په خبره پوهیږي، په جنگ پوهیږي، په جګړه پوهیږي، په صبر پوهیږي، په صلح پوهیږي. چرته خوله ګنډل دي هلته خوله وګنډي، چرته چغه وال دي والله که څوک یې اواز دبه وکړي. داسې امیدوار دا ګوره مور راوړي چته راوړي، قدر یې وکوئ. 2 ځله الیکشن کړی پاتې شوی، دې ځل دنه پاتې نشي انشاءالله. وخت د مازدیګر دی لوز را سره کوئ، پاس کوئ به انشاءالله، تاسو به پاس کوئ که خیري انشاءالله. زه په دې پوهېږم چې باچا په دغه اسمبلی ته ورسي نو زما کردار تاسو په صوبایي اسمبلی کې لیدلی و انشاءالله. امکسې کردار زما نه به بهترین کردار د دوی، تاسو به په زړه یخي. زما د نوښار خلکو ای لکه ما زه په اپوزیشن کې هم ما سره فنډ نه و، ما سره خښتې نه وې، سیمټ نه و، پول نه و، ټرانسفارمر نه و، هېڅ هم نه و. زما د حلقې خلکو به وي چې اختیار ولي چې کم کردار په اسمبلی کې کوي لګیا دی، دی چې په کومه چغه هلته خبره کوي لګیا دی، بل ځل به ووټ دله موږ هم په دې ورکوو. لارې کوڅې ډېرې جوړې شي، ورانې شي، ټرانسفارمر یې راشي، زړې شي، وسوځي، ټول کارونه ختم شي، خو د نرتوب اواز دا د تاریخ حصه وي، دا به تر قیامته خلک یادوي انشاءالله. نو خلک چې خپل اسمبلی ته لیږئ یاد ساتئ، دله په دې نظر ګوره دا ستا ایم پی اے نه دی، دا ستا امام نه دی، دا ستا ممبر نه دی، دا ستا محض یو عهدهدار نه دی، دا ستا امام دی، دا ستا امام دی. لکه په کم امام چې ستا په ټول پوره ني په هغه پسې خو ته په جومات کې مونځ نه کوې او دومره لویې فیصلې ته صوبې ته او مرکز ته داسې خلک به ځي چې هغوی سره د استنجا او د اودس په چل نه پوهېږي، ای ته سره دا پته ني چې د مدینې ریاست وویسله، ای له سره دا پته ني. قاري صاحب نواز شریف د پاکستان او د مسلم امه بیره پاکستان د تاریخ هغه لیډر دی چا چې د قومي اسمبلی نه په 1998 کې د شریعت بل پاس کړو او دا میاشت وه د ستمبر، او په سینټ ته هغه بل روانو او هغه قانون به پاس کېدو. بیا د سینټ نه بیا به پاکستان کې شریعت دا به زمونږ بیا قانون جوړ شوی و. دا هغه وخت چې کله نواز شریف ایټمي دھماکې وکړي، د ایټمي دھماکې نه بعد دا د هغه اسلامي دھماکه وه او د هغې نه بعد بیا امریکنیان، یهود، قادیانیان دا ټول یو ځای شول او بیا د هغې نه بعد د هغه حکومت ختم کړه. ګنې نن به پاکستان کې شریعت راغلی وی. زموږ خپله د زړه ارمان دی چې الله پاک دې په دې ملک کې شریعت نافذ کړي، د قرآن او د سنت قانون دې نافذ کړي. تاسو ټول وایي امین. د دې نه ډېره لویه خبره بله شته دی نه. ختم نبوت زمونږ ایمان دی. ختم نبوت نه اخوا دېخوا زمونږ هېڅ شی نه لګي. مونږ په دغې باندې تن، من، دن، مور، پلار، بچي، اولاد هر یو څیز قربان دی. باچا صاحب چې راته څنګه ویلي تفصیل باندې به بل څه وخت په هغې باندې زه بیا خبره کوم. خو الحمدلله د نوي نکاحنامو چپایي شروع شوه. ورور ته مې په لاره خبره کوله، مې ته زما الیکشن کې ما ته سپورټ ته راغلی وې، باقاعده ما سره دی، په هغې کې ثواب او اجر دی نصیب شه. الله پاک به تعالی هم د هغې اجر درکوي. او په اسمبلی نه مونږ هغه څیز پاس کړ. زمونږ نه بعد بیا پنجاب اسمبلی، بیا کشمیر اسمبلی، بیا سندھ اسمبلی، بیا بلوچستان اسمبلی هغه قانون پاس کړ. الحمدلله خیبر پښتونخوا کې دغه نکاحنامه لومبنۍ ترمیمي د هغې چپایي نن نه شروع شوله. دا به په دې راتلونکي څو ورځو کې ټولو ځایونو ته ورسیږي او هغه به بیا رجسټرار چې څومره دی به بدلې کړي. نو دوستانو یاد ساتئ، لومبۍ په دې ملک کې د شرعي نظام راوستو دپاره یکدم یکسر به یک جنبش قلم ته
اسلامي قانون نشي نافذ کولی د هغې دپاره به ته ګودو الله مو خوشحاله و آباد لره ما ته بل ځای کې انتظار کېږي ګني زړه مې غواړي چې نورې خبرې وکړم خو قاري صاحب انشاءالله ما کشر ته وویلې چې دا 3 وړه څیزونه ما ته ولیکه که بنیادي یونټ ستاسو چینج کېدی شي اوس نو ستاسو ویلې چې کونسل کې ځان ته کېږي په هغې به هم خبره دله وکړو دا ټرانسفارمر د 50 نه 100 کول دي هغې دپاره به هم دله سروې ټیم راولېږم انشاءالله جی زه ستا وکیل یم ته بې فکره شه ته چې سوی دا مې په زړه کې دي دا مې په دماغو کې په فکر کې دي انشاءالله نو انشاءالله دغه څیزونه به دور راوړي دغه باندې ته هم انشاءالله کار کوو الله مو خوشحاله و آباد لره عزت شملیم پورته په بله موقع به انشاءالله بیا